بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد او تر او تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ماه رجب حوالې سره ده او ماه رجب دا ډیره زیاته د فضیلت والا میاشت او ډیره زیاته د برکت والا میاشت ده. په دې کې انسان روزې نیسي الله پاک د انسان ته ډیر زیات ثواب ورکوي. خو د هغې سره سره یو انسان په دې میاشت کې دا درې وظایف کوي الله پاک د انسان ته ډیر زیات خیر ورکوي. نو درې وظایف مې پای کې لومبۍ وظیفه دا ده چې کوم سړی ماه رجب دا میاشت راوخیږي او دا سړی دا دعا ووایي نو دا دعا پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته ښودلې وه. نو انشاءالله العزیز دا میاشت به ډیره زیاته د برکت والا تیریږي. پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته دا دعا ښودلې وه اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نو دا پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته ښودلې وه. نو څنګه چې هغوی ویله نو کوشش وکړو چې موږ او تاسو هم ووایو او مخکې هم خلکو سره شیر کړو چې هغوی هم دا دعا ووایي. دویمه خبره ده چې کوم سړی په ماه رجب کې سورة الکوثر دا روزانه 101 پیرې وی، روزانه 101 پیرې سورة الکوثر وی. د دې په برکت باندې به الله پاک د انسان نه د رزق تنګي دا لر کړي. دی که څونه پریشانه دی او دی څونه په تکالیفو کې دی انشاءالله العزیز د دې میاشتې په برکت باندې به الله پاک د دوی نه دا ټول تکالیف تنګ دستي دا لر کړي او فرمایي چې ماه رجب الله پاک وایي دا زما میاشت ده. نو چې ماه رجب د الله پاک میاشت ده نو څه شو هغه د الله پاک بندګان چې راشي او د الله پاک نه څه غواړي الله پاک ورله ورکړي. نو کوشش وکړو چې لومبۍ 3 پیرې درود شریف ووایو، بیا سورة الکوثر 101 پیرې ووایو، بیا درود شریف ووایو او انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک امید ساتو د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک زموږ ټول مالی مشکلات دا به ختم کړي. درېیم وظیفه داسې ده چې د هغې سره زموږ آخرت دا ټیک کېږي. فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې تاسو په رجب کې استغفار دا ډیر زیات وایي او فرمایي چې کوم سړی په رجب کې استغفار ډیر زیات وایي نو الله پاک به دا سړی د جهنم نه ازادوي. کوشش محترمو دا وکړو چې موږ ګرځو یا موږ سملو یا موږ کینو یا یو ځای ته موږ ځو په لاره باندې یو نو د استغفار ورد دا کول پکار دي. نو د هغې یو څو طریقې یو دا ویلی شي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بل هم ویلی شي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، بل استغفار دا ویلی شي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نو کوشش محترم وکړو چې دا وظایف په خپل هم وکړو او زموږ چې څومره ملګري دي هغه ټولو سره شریک کړو چې په دې ثوابونو کې هغوی موږ سره شریک کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. الله پاک هم د مخلوق د محتاجۍ نه وساته او کوم کسان چې دا ویډیو ګوري الله پاک دې خصوصا د دې ټولو دعاګانې قبولې کړي او په دوی د ښکلې د خوشحالۍ ورځ دا راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.